علماء لیکلی دي زمونږ به اسلامی خطو کې چې امن نشتا نو 15 برایانې په مونږ کې پیدا شوي دي 15 داسې اعمال په مونږ کې کثرت سره موجود دي چې د څو پورې دغه اعمال نه ختم شوي نو دا امن طلبګار کېږه ما امن نشي راتلی اولنې چې زمونږ په معاشره کې کثرت سره موندل کېږي هغه د انسان وینه تویېدل دي قتل عام شروع کېدل دي هغه خو کثرت سره موجود دي اوس د نبی علیه الصلاة والسلام په خوله باندې نازل شوی کلام فرمای من قتل نفسا بغیر نفس چا چې یو نفس قتل کو یو انسان قتل کو دا نه وی چې من قتل مسلما مسلمان قتل کو نه چا چې هم یو نفس کو مسلمان وی او کو کافر وی ناحق قتل کړو او فساد فی الارض یا په مقدس مکه فساد پیلاوي د دین اسلام د پیلاوېدو د پاره رکاوټ جوړیږي د فساد ډیر صورتونه دي غلا کوي ډاکا چي د مسلمان مال غصب کوي د مسلمان په جایداد باندې قبضه کوي پردې حق وخی دا فساد فی الارض نو مسلمان قتل کو انسان قتل کو فکأنما قتل الناس جميعا گویا چې دې انسان تمام انسانیت قتل کړو د یو انسان قتل د تمام انسانیت قتل لی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا او چا چې یو انسان لا زندگی ورکړه ژوندې پرې غوستو قتل عام یې ونه کړو گویا چې ته د غون انسانیت بچاو کړو ټول انسانیت ته د مرګ نه بچ کړل نو د یو انسان قتل د تمام انسانیت قتل لی دا ولې یو کس قتل وکړو نو د کم خاندان سړی چې قتل کړو دا خاندان افراد به اوس راپاسي تپوس پکوي ابا بدی کی خو قاتل ولا په مخه ورنلو د قاتل ورور ولی تری ولی مامای ولی چې څوک هم د قاتل سره تعلق ساتي ولی بیا به هغه خاندان والا راپاسي چې زمونږ ماما دی ولی وشتو زمونږ رور دی ولی وشتو ابا بده بل د مقتول په خاندان کې چې کم په ګوتو ورځي بولی نو دکې ته بدمنی وینو ګناه زو کړم د ګناه سزا زما رور ته ملو شي زما رور محبین راپاسي د مقتول او د قاتل چې کم محبین د هغوی رونیسه قتل کی دا زمونږ په معاشره کې دا یو عامه خبره ده بل آیات کې راځي ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا چې قصدن عمدن یو مؤمن قتل کو قصدن عمدن ناحقا پلار کې رونی ولو موبایل ته اغستو نه ورکولو ډز وی وشتو ډاکې په واچوله سړی وشتل خزه وشته ماشومان وشتل یا د دین علاوه صورت اختیار کو سړی خزه قتل کړه فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله فرمای د دې بدله پورا دادا چې همیشه د پاره به جهنم کی وغضب الله عليه او الله بمبدی مان انتهایی غضبناک وی غصناک پی په د قیامت پر ورځ باندې ولعنه الله به د خپل رحمت نم لري ساتي ملعون به وګرځي د لعنت مستحق به وګرځي واعد له عذابا عظیما او په آخرت کې به مولا یو لوی عذاب ورکی وردا د یو مؤمن په قتل باندې دومره سخت عذاب الله رب العزت بیان کړی دی دا خود الله شکر دی چې الله را باندې کانی نه راوري قتل عام د مسلمان دسه عام دی داسې لکه چې اوبه عام دي او هواګان عام دي او رزق عام دی دسه د مسلمان وینه تویدل عام ده ایو حدیث کې راځي من قتل معاهدا فی غیر کنهه نبی علیہ السلام فرمایي چا چې یو کافر غیر مسلم قتل کړو مسلمان نه کافر قتل کړو
و کافر څنګه پر امن شهری او پر امن صرف دا ګناه ده چې اسلام یې نه دی قبول کړي کافر دی خو نور پر امن سړی دی فسادی نه دی حرم الله علیه الجنه نو بدغه قاتل باندې الله رب العزت جنت حرام کړی دی جنت ته دا نشي تللی ولې دا د معاشره امن ته نقصان رسول دي ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمه د لپاره دعاګانې کوي چې الله دا خار چې کم دی د مکې مکرمه دا د امن والا خار وګرځي هذا البلد آمنا یا الله دا خار د امن والا وګرځي چې دې ته هر څوک د امن د لپاره راځي رستو آیاتونه نازل شو په نبی علیہ السلام من دخله کان آمنا څوک چې حرم ته داخل شو حرم حدود دا په امن کې دی خدا اهم دعا نه وي ابراهیم علیہ السلام به دا نه کولې د امن